ستا په دې ملک کې چې دا کوڅه په کوڅه دربارونه دي او دا په څلورو ته خلک ور پراته دي دې ته دوی ثواب وایي که ګناه وایي ستا په ملک کې شرک کېږي د ثواب په نوم باندې هلته دا شی نشته کوڅه په کوڅه د هر کلي جدا جدا بابا پروت دی د هر کلي جدا جدا دربار دی هلته نظرونه او شکرانې وړلی کېږي د هغې نه د خیر او د شر توقعات تړلی کېږي په کومه ځمکه چې شرک کېږي دا مبغوضترینه ځمکه یې نصیب کړي او بیا د الله رب العالمین د کتاب د اختتام په مناسبت سره دا جوړ مجلس په دې کې الحمدلله سهار نه تاسو بیانات اورئ او دینه بعد بیا ان شاء الله تعالی د جمعې خطبه ده او د هغې خطبې اورېدلو چې کوم آداب دي هغه هم الحمدلله تاسو ته معلوم دي او فضیلت نه یم خبر یم زه به مختصر د درې خبرې کوم د الله په توفیق باندې اوله خبره هغه د علم اهمیت دی او دا یو واضحه خبره ده یو مسلمان هغه کله هم د دې خبرې نه بې خبره نشي پاتې کېدلی چې علم د دې کوم مقام دی او کومه مرتبه ده او د علماء کرامو کوم مقام دی او کومه مرتبه ده او د دې وجه دا موضوع موږ ځکه ذکر کوو چې زمونږ اهل السنه والجماعه اهل الحديث د دې په عقیده کې یو خبره ده چې کوم میزات دي زمونږ توقیر السلف وتوقیر العلماء د علماء کرامو عزت او د سلف صالحین رحمهم الله د ائمه کرامو عزت او احترام اخو بخامخه یو لازم دی بلکې د موجوده دور د مسلمان کرام دا منګ لازم غنو د مسلمان احترام کول دا په من فرض او لازم دي د مسلمان به احترامي دا حرام ده پاتې لا د امت سلف او لوی ائمه کرام او لوی خلق چې هغه په خیر القرون کې تیر شوی دي دا غي خو خامخه کرام فرض او لازم دي دیو جنا د اهل السنه والجماعه او د اهل الحديث او هغه بهترینو نخو کې یو نخه ده چې دوی د ټول علماو اکرام او احترام کوي خو معصوم عن الخطا نه ګڼي په دې ځای کې بعضې خلک خطا شي معصوم یې نه ګڼو د پیغمبرانو په شان او احترام یې په ځان لازم ګڼو د هر امام د هر عالم د هر مجتهد د نوم سره مونږ رحمت الله علیه وایو د الله رحمتونه پې وایو او دغه رنګه مونږ دا وایو چې دوی د الله رب العالمین د دین خدمت کړی دی په خپل خپل دور کې او بل دا ده چې کومه خبره کې دوی حق ته رسېدلی دي په خپل اجتهاد باندې چې کومه مسله بیانه کړې ده الله ول دوه اجر ورکړي دا زمونږ خبره نه دا زمونږ نبی ویلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی او په کومه مسله کې خطا شوی هم دی نو موږ ته نه الله دا اجازت راکړی او نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا اجازت راکړی دی او نه زمونږ د اسلام اخلاق موږ له دا اجازت راکوي او نه انساني شرافت موږ له دا اجازت راکوي چې موږ په هغې کنځلې وکړو موږ د هغې باره کې سپک الفاظ ووایو موږ د هغې په باره کې غلطه لهجه استعماله کړو نه بلکې موږ به وایو چې دا خبره خطا ده او د الله دې پرې رحمتي او په دې ورته یو اجر میلاو دی دا زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په مسله کې خطا شو یو امام یو عالم مجتهد الله به ولې یو اجر ورکوي خو دې خطا پسې مزه دا خطا یې پرېږده زیبه په دلیل پسې په کتاب او سنت پسې او د دې عالم به اکرام کوي او احترام به کوي او زموږ د امت د سلف حالات چې وګورم د هغې همدغه طریقه وه همدغه طرز و همدغه هغه آداب په خپل منځ کې صحابه کرامو رضی الله عنهم زمانې نه کله په یو مسله کې اختلاف راغی د ملګرو په مابین کې د یو صحابي په مسله کې یو رایه وه د بل صحابي په بله رایه وه نو که یو صحابي په خپل اجتهاد باندې یو خبره وکړله او د یو بل صحابي سره به د هغې مقابل کې حدیث او دا خبره به ورته ورورسېدله چې خطا به وه نو اول به هغه ته د رحم دعا وکړله دا اخلاق د صحابو نه یادول پکار دي ډېر خلکو کې دا اخلاق نه او دا د عین اخلاق نه دي او دا یاد ساتئ صفا په دې ذمهدار منبر ویم او د یو ذمهدار انسان په حیثیت سره دا خبره زه کوم چې ګوره داسې خلک اهل حدیث نه دي ګوره یو لیبل دی او یو منهج دی دې فرق دی ډېر خلک په دې نه پوهېږي زما په دې خبره باندې پوهه خلک پوهېږي علما کرام ناست دي مجلس کې پوهه خلک شیخ صاحب
ورستو کې دې شی باندې خبرو کې ان شاء الله. یو لیبل لګول دی بازار، یو په منهج ځان پی کول دی، ائمه ته کنځلي، علماء ته کنځلي او دا غي په باره کې غلط لهجه استعمالول، دا د اهل حدیث کلم منهج نه دی. دا د اهل حدیث منهج نه دی، دا به سړي خپل کور کې جوړ شوی منهج، دا د خپل کور یا دا خپل سوچ کې دی شي، دا د خېټي خبر وته وایا. او یو چې کوم د کتاب او سنت منهج دی، چې کوم د قران او سنت نه اخلاق زده کړی دي او ادب الخلاف هم زده کړی، چې چا سره خلاف کې ادب یې څه دی، نو پای کې دغه منهج نه دی. الحمدلله هغه منهج د اخلاق دی، هغه ډېر اوچت کردار دی. عبد الله بن عمر په مسله کې خطا کیږي، دن عائشه رضی الله عنها مور بیبي موجود د په حجره کې او هغه ته مسله پیش کیږي، هغه سوی رحم الله ابا عبد الرحمن، الله دې په ابو عبد الرحمن باندې رحم وکړي، ولو ته رحم دعا کوي، نسبک الفاظ وي، نه کنځلې کوي، نه ردی بدی وي، الله دې په رحم وکړي. ډېر نیک انسان دی، خو دې مسله کې خطا شوی. طریقه دا ده، اخلاق دا دي، ادب دا دی. نو دی وجنا چا سره چې علم نه هغه غریب په دې خبر باندې نه پوهیږي. دا علم ذکر ډیر ضروری دی، علم دا ډیر ضروری دی. دې لپاره چې تاسو دا پته ولګي چې دا ته د چا په باره کې خبره کې دا سوق دی، د څه مقام دی، د څه مرتبه ده. ځکه الله رب العالمین فرمایي دا علما او غیر علما دا برابر نه دي. الله قرآن کریم کې فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ای زما نبی دی خلکو ته وایا آیا برابر دي هغه خلک چې علم والا دي او هغه خلک چې علم والا نه دي؟ معنا دا د علم والا او بی علم دا برابر نه دي. دې کې ډېر غټ فرق دی او دا فرق د الله کتاب ذکر کړی دی. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله فرمایي په تاسو کې چې کوم ایمان والا دي، په دې عام انسانانو کې ایمان والا ول الله چتواله ورکړي، او به په دې ایمان والو کې چې کوم علما دي والذین اوتوا العلم درجات، الله علماء له ډېر درجه ورکړي دي. علماء له الله رب العالمین ډېر درجات ورکړي دي. نو په دې بنا باندې موږ او تاسو له دا پکار دا چې په خپلم د علم سره شوق وساتو او د علماء کرامو احترام دا موږ په ځان باندې لازم وګڼو، لازمي په ځان باندې وګڼو. او بل دا چې د علماء کرامو نه موږ راهنمایي حاصله کو. کتاب او سنت باندې موږ پوهیدې نه شو بغیر د دې نه چې علما زموږ راهنمایي ونه کړي. وجه د دې دا ده چې هغوی ته الله رب العالمین په دې کې فهم ورکړی دی، او بل دا چې په عربي لغت باندې هغوی زموږ نه ښه پوهېږي. او بل دا ده که چېرته یو عالم په یو مسله کې خطا شو، نو دا یو عالم خو په ټوله دنیا کې نه دی، نور علما شته، کتاب او سنت به د هغې نه زده کړي. نو دې خطا والا عالم ته کنځل مه کوه، رد یې وکړه، په دلیل باندې وکړه. دلیل باندې رد دا خوند کوي. دا ټول سلفو طریقه را روانه ده. تاسو وګورئ دا څومره علما چې تیر شوي په بل عالم رد کړی یا د هغه په رد کې کتاب لیکلی دی، ښه په ادبي انداز کې لیکل کړي چې دا خبره د خطا کړې ده او د دې آیت او د دې حدیث خلاف دا خبره ده، بل دلیل یې ولا ویلی نور د هغه په باره کې سپک الفاظ نه وایي. انې په دا فتوی ورکړي دا جهنمي دی او دا فلانې دی دا فلانې دی، ته ورغلی ویل ته ورښکاره شوی وی جهنم ته چکر دی والی او بېرته ته راغلی که څنګه چل دی، او د جنت چکر دی موالی چې پلانې جنت ته لاړو پلانې جهنم ته لاړو، که ته د هغې په دروازو ستا ډیپټي لګېدلې ده، که ستا هلته چا سره رابطه ده د جنت او د جهنم په دروازو باندې، د الله بنده الله نه ویرېږه، حیا وکړه، د الله نه رب العالمین نه یره وکړه، خوف وکړه، دا خبرې مه کوه. نو دې خبرو نه ځان ساتل پکار دی. علماء کرام وګورئ دا امام ابن تیمیه رحمه الله د ټولو فرقو ردونه کړي دي، مختلف فرقو د هغه په زمانه کې ملحدینو، فلاسفه، منطقیان او متکلمین، جهمیه، ماتوریدیه، اشاعره او دغه رنګه نورې مختلفې ډلې په ټولو باندې ردونه کړي. خو دې کتاب راوچت کړه ته به حیران پاتې شې د انسان دې تقوا ته چې د یو جملې نه رڼا راخیږي. دا فتاوی راوچته کړه د امام تیمیه رحمت الله علیه، چې رد کوي کتاب او سنت پیش کوي او ټوس خبره کوي، چېرته به دا وانه اوري چې هغه کنځلې کوي، چېرته به دا وانه اوري چې هغه غلط الفاظ وایي او سپک سپک ټکي به وایي. دې سره ستا د دلیل وزن ختم شي او دا قانون دی، دا خبره یاده کوي. چا سره چې دلیل نه وي کنځلې هغه سړی کوي. کنځلې کول دا جاهل انسان نښه ده. جاهل سړی چې نه پېژني د دین به پېژني، دی به کنځلو کې ډېر تکړه وي. هغې وجه دا دې غریب له خو آیت ورځي نه، حدیث خو له ورځي نه، او نور علم خو شته دی نه چې مضبوطه خبره د علم په بنیاد وکړي. نو دې د خپله خبره په کنځله مضبوطوي او دې د خپله خبره په دې غلطو الفاظو مضبوطوي او دې د خپله خبره په دې بد اخلاقۍ مضبوطوي چې زه به دا بد اخلاقي وکړم، زه به دا کنځلې وکړم
او زه به داسې په دغه کې راشم او دا سپک سپک ټکي به ووایم زما خبره مضبوطه شي او دا د دې غریبه د بېوقوفتوب د پاسه بل بېوقوفتوب دی یو بېوقوفتوب یې دا و چې پوهېدنه او بل بېوقوفتوب یې دا و چې یو غټ بېوقوفتوب یې بل وکړلو چې دا خپله خبره په زیره دی چې په دې مضبوطه شي خراب یې کړله کمزور یې کړله خوند یې ختم شلو لاړو د دې خبرې وزن ختم شلو دې وجې نه زما محترم ورونو دا ادب ټولو ملګرو له یادول پکار دي موږ او تاسو په دې معاشره کې ډېرې داسې فرقې شته دی چې هغې ګمراهیانې خورئ د چا د عقایدو نقصانات دي د چا چې کوم دی په اعمالو کې برایي ده د چا منهج غلط دی موږ به په هغې رد کوو دا موږ ته الله ویلي دي چې د باطل رد به کوې دا موږ ته زموږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ته به د هغې رد کې د ځان نه به چې دی حق پټونکی نه جوړې ښه په جرأت به رد کې خو کنزل به نه کې دا یاد ساته کله به هم غلطه لهجه نه استعمالې دلیل ووایه د الله کتاب پیش کړه د نبي صلی الله علیه وسلم سنت پیش کړه په هغې باندې خبره رد کړه دا خبره خوند کوي او دا مزه کوي دفاع د علماو دفاع د ائمو دفاع د سلفو دا زمونږ فریضه ده زما محترم ورونو بل ورځ ما چا یو کلیپ راولېږل استاد د سواد د خطې اوس مې شیخ صاحب ته دا خبره کوله ما دې باندې زه خبره کوم په دې بیان کې خامخا انشاءالله تعالی حاجي صاحب ته مې مثال ویلي د دې سواد کوم ملګرو که اورېدلی فیسبوک باندې یو شاعر دی او داسې شاعر دی چې نالایق ترین انسان ښکاري نالایق ترین انسان او دا یو کاپۍ مخې ته نیولې لګې د ګڼه ګڼه خیږي او په چا باندې رد کوي په شیخ الاسلام مجدد الملة الاسلامیه امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باندې هغه باندې رد شروع کړی دی لګیا دی شعرونه وایي که اوس یو ځای ته ډډه والی ده کاپي ورسره ده لګیا دی دا وهابي و دا وهابیت تحریک یې دغه په شعرونو کې لګیا دی بیا داسې په دې لیدیسو باندې راغلی دی نو ما ویلې دا د سپک انسان کاري کنځلي سپک الفاظ غلط الفاظ غلط لهجه هلکه ته یو آیت ووایه ته یو حدیث ووایه موږ ته ووایه تاسو د دې آیت خلاف یې موږ ته ووایه تاسو د دې حدیث خلاف یې چې موږ په خپله عقیده او په خپل عمل غور او سوچ وکړو که واقعي موږ خلاف یو انشاءالله تعالی نه موږ یریږو نه موږ شرمېږو قسم بالله د دې منبر په سر باندې توبه وباسو چې یاره دا خبره اوسه پورې زموږ غلطه وه او نن نه بعد زموږ توبه ځکه د فلاني آیت خلاف وه دا عقیده م غلطه وه ځکه د فلاني آیت خلاف وه دا خبره او دا عقیده او دا نظریه او دا منهج م خطا و ځکه د فلاني حدیث خلاف دی زما دې په رب العالمین قسم وي چې موږ توبه وباسو انشاءالله تعالی موږ په دې کې شرمېږو نه دې نورو خلکو به شان ته چې خپلو خبرو له پرتګونه جوړو خو دا وګوره دې نه مخکې چې ته راپاسېږي او په یو داسې شخصیت باندې چې هغه د 12مې صدۍ یو مجدد تېر شوی دی هغه یو عظیم انقلاب برپا کړی دی او ته په هغه پسې اشعار جوړې ته د هغه تاریخ کتلی دی څنګه انسان تېر شوی دی امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د هغه تاریخ ته وګوره د هغه کردار وګوره د هغه والد صاحب تاریخ وګوره د عبدالوهاب رحمه الله د هغه د نیکه تاریخ وګوره د سلیمان رحمه الله سلیمان د خپل زمانې الشیخ سلیمان رحمه الله د خپل زمانې ډېر لوی عالم ډېر یو انتهایی هغه راسخ فی العلم چې ورته وایي هغه عالم او د هغې نه بعد چې کوم د دې امام والد صاحب تېر شوی عبدالوهاب صاحب الشیخ عبدالوهاب رحمه الله هغه هم ډېر اوچت عالم دا یو علمي کورنۍ وه او د دغه وخت تاریخ لږ وګوره چا چې په هغه زمانه کې تاریخونه لیکلي دي چې د عربو په خطه کې کله چې د ترکانو حکومت دا ترک ځمکه وسم د صوفیت مرکز دی د شرکیاتو بوجې ټول هلته ناستې دي دا خوبونه دا خرافات دا د دروغو قیسې دا چې څه ګوري مصدر یې هغه ځای دی ټوله دنیا کې په هغه زمانه کې چې د دوی حکومت او سلطنت عثمانیه چې ورته وایي دا خرافات یې خواره کړي او په اخره زمانه کې خو دوی خپل منځ کې کشمکش و د حکومتونو او ټول حاجیان عمرو والا دا غیر محفوظو ډاکې وي قتلونه او دا وار لارډز چې ورته وایي دا جنگي سرداران هر چا خپل خپل یو بدماشي په خپل خپل علاقه کې قایمه کړې وه د انسانانو مالونه محفوظ نه و جانونه محفوظ نه و عزتونه محفوظ نه و ظلمونه په دې ځمکه کېدل شرک کېدلو د ونو عبادت کېدو د ګټو عبادت کېدو د قبرونو عبادت کېدو د غارونو عبادت کېدو د نجد تاریخ روچت کا د عربو تاریخ روچت کا په دغه زمانه کې امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هغه روچت شو د دغه شرکیاتو د دغه ظلمونو د دغه تیارو خلاف هغه ناره اوچته کړه
داغه تاریخ لګو ګوره، داغه تاریخ د غیرت تاریخ دی. امام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله په هغه زمانه کې داسې ونې وي، زنانه به ولا راتلی، فحال په نوم یو ونه وه په نجد کې. تاریخ وګورئ د عربو په ځمکه کې، او هغه ونې لبه هغه جینکۍ راتلی چې کومو جینکو به ودونه نه کېده، د عشق هغه غلط تعلق به قایمول غوښته د یو هلک سره، هغه ونې له به راتله، په هغې به نظرانې او شکرانې نه چا ورکولې، هغې ته به چیرړې ورځوړندولې، او د هغې دپاره به چې کوم دی مختلف نظرونه په ځان منل، او بیا به دا عقیده وه چې د دې ونې په برکت باندې به زمونږ ودونه او نکاحونه کېږي، زمونږ به تعلقات قایمېږي. دا بېحیایي عامه وه په هغه دور کې، کله چې ترکان حکومت و د عربو دا ځمکه هم د هغوی په قبضه کې وه. د غارونو عبادت کېده، د غارونو عبادت چې دلته فلانی جینۍ ده او په دې غار کې ننوتې ده او دا چل شوی دی او د خپل عزت د تحفظ دپاره او بس هغه د الله یو لویه ولیه ده او فلان فلان. دا تاریخ د محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه تاسو اوچت کې چې پته درته خلک به تله هغه غارونو کې به د هغه جینۍ په نوم باندې چیلي الالول، ګډان به الالول، لکه دا اوس چې خلک دربارونو څه کم کار کوي. د اولیاء کرامو قبرونو سره دغه کارونه روانو، د اولیاء کرامو مزاراتو سره دغه کارونه روانو. د الله نه غیر بل څوک عالم الغیب ګڼل کېده، د الله نه غیر د بل چا نه مددونه غوښتلی کېده، د خیر او شر مالکان ګڼل کېده. په هغه زمانه کې دغه شخصیت راوچت شوی دی امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. او په هغه وخت کې یوازې دا نه وه چې دا شرکیاتو او دا بدعاتو، بلکې مکه او مدینه کې چې کوم د صحابه کرام رضی الله عنهم قبرونه او مزاراتو په هغې باندې دربارونه جوړ، هلته هم د شرک اډې روانې وې. او دین علاوه د عامو انسانانو دا ژوند دا هم د ظلمونو سره مخامخ. هغه یوازې د توحید مسله نه ده کړې، هغه یوازې د سنتو احیا نه ده کړې، بلکې هغه د انسانانو د ظلمونو نه د بچ کولو لپاره مواز اوچت کړی، د عدل او د انصاف اواز اوچت کړی. ځکه د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله چې کوم نیکه تیر شوی دی الشیخ سلیمان رحمه الله، د هغه تاریخ کې دا راځي چې هغه به همیشه دپاره چا به چې په چا ظلم وکړو نو د ظالم خلاف به د مظلوم په حق کې فیصلې کولې. دا د هغه انسان نوسی دی، دا یې د نیکه غیرتو، پلار یم عالم، بیا ورپسې دا نوسی راغلی. او د ده نوم خو محمد بن عبد الوهاب، د عبدالوهاب زوی، د پلار نوم یې عبدالوهاب. خو انګریز ته غټ تکلیف ورسېد. هغه ټایم کې برطانوي سامراج په ټوله دنیا باندې خور، هغې ته غټ تکلیف دا و چې دې سړي خو دا کم فکر راوچت کړ او دا انقلاب په ټوله دنیا کې خور شي. دا خو بیا زمونږ هغه ټول هغه د صوفیت کومه ډانچه چې ولاړه ده، او په دې مسلمانانو کې موږ د کفر او د شرک او د بدعات او د خرافات او د تصوف هغه ګندونه او هغه سلسلې او هوهو او په دې مستۍ کې چې نن ایستلي دي او په دې نشه باندې موده کړي دي، دا ټوله نشه به د مسلمانانو نه ختمه شي او د خلکو کې به توحید غیرت را پیدا شي. هره زمانه کې د کافرو سره د اسلام د دشمنانو سره یو ټاپه موجودی تیاره د حق د دعوت نه بدنامولو لپاره. نو په هغه وخت کې د ده تحریک په دې بدنام کو چې دا وهابي دی. په کار خدا و چې دا تحریک شروع کړو امام محمد، نو داسې به ویل چې محمدي دی. محمدي کې هغوی دا خیال چې بیا به نبي علیه السلام ته نسبت وشي، نو بیا به خلک مینه ډېر کړي محمدي دی، خو خبر نه چې محمدي دی. نو بیا هم خطا شو، نو هغوی خو خطا شو، خو دا زموږ مسلمانانو ته سړی راشي تاسو ولې خطا کېږي، نسبت یې ول پلار ته وکړو چې موږ به دا وهابي دی. نو وهاب خو د الله نوم دی، وهابي من الله والا، نو چې الله والا دی خو ښه سړی دی که نه. زموږ خلک په دې باندې نه پوهېږي، دې باندې زموږ یو ملګري ویل وایي که ورته وایي چې وهابي نو بیا خو معنا وهاب د الله نوم دی، الله والا دا نوم هم ډېر مزېدار دی. او دا عام خلک وهابي دا هې پکې نه وایي، غوړ مړ ډېر خوري نو دا حروف حلقیه صحیح نشي ادا کولی، نو دوی پکې وهابي وایي. وهابي عربۍ کې دې ته وایي زما پلار، موږ ستاسو پلاران یو. وهابي څه ته وایي؟ وهابي معنی زما پلار. نو دا په دې نوم باندې دغه تحریک بدنام کا. هغه د تحریک اثرات چې کله د هغه ځای نه اصلاحي تحریک شروع شو، د هغې اخري نتیجه دا وه هغه بیت الله او مسجد حرام چې د ټولو مسلمانانو مرکز دی، د توحید مرکز، د امت د یووالي، د امت د اتحاد، د اتفاق،
د مینې محبت او د یووالي مرکز دی په هغه حرم کې څلور مسلې به پرتې وي دا څلور مذهبونو والا به چلته لاړ په حرم کې به د عمرې په ځای مناظرې شروع وي د حج په ځای به جګړې شروع وي نه چا د عمرې عبادت ته توجه کوله نه چا د حج مناسکو ته توجه کوله بس حنفي به لګي او شافعي سره به لانجه وه شافعي به لګي او د حنبلي سره به لانجه وه حنبلي به لګي او د مالکي سره به لانجه وه خپل منځ کې دا څلور واړه به لګي او لانجې او مناظرې به وي حرم کې دا اختلافات هغه ځای ته ورسېد مسجد حرام مسجد نبوي کې دا لانجې وي د کعبې څلور واړو طرفونو ته مسلې پرتې وي تاریخ وګورئ زما خبره باندې انده اعتماد کلم ونه کوي ګوره زموږ د حدیثو طریقه دا زموږ د خبرې تحقیق کوو خبره به په تحقیق باندې قبلوئ زه تاسو ته کلم دا دعوت نه در کوم چې دا زه سویم په پټو سترګو یې ومنئ زه دا دعوت در کوم چې دا زه سویم دا صرف د وړو کې د مالګې تذکره کوم نور چې ته په خپله تفصیلات وګوري ته به بیا ښه حیران شي تا ته به ډېر علم راشي صرف اشاره کوم ته تاریخ اوچت کړه د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله چې هغه څه کړي دي هغه په امت کوم احسان کړی دی هغه ته د کوم مصیبت نه بچ کړی دا الله رب العالمین په فضل باندې چې دې بنده الله کوم توفیق ورکړی دی الله په توفیق هغه دا دونه غټ خدمت وکړ هغه څلور مسلې د ده په دعوت په نتیجه کې چې کله جزیرة العرب نه د شرک خلاف د بدعاتو خلاف د تصوف خلاف او دا کم چې دا غلط افکار نن زمون په معاشره کې خواره دي لاس نیوکه وکاو پیر صاحب دی او په خپو کې لوغړېږي او بازینګړې اړوو دا نخري مخري چې شروع دي او والو تو پاواش او په قبر کې ودرېدو خپو نه وتړلو لاس نه وتړلو دا چې ساوره دا هغه خرافات دي روان دي رسي دا خپ دلیل رد کړه خپ مدلل انداز د کتاب او سنت په دلایل باندې د ټولو رد وکړو خکلک بحثونه وسره وکړو او په علمي انداز سره هغه کسان چې غلط عقاید والو هغه یا شاته شو چې وایي موږ دې سړي څه خبرې نه کوو او ډېر علما توبه وکړه چې دې غلط عقیدو ښکار شوي او توبه وکړه چې دا عالم صحیح خبره کوي دا منهج دا دعوت دا حق دعوت دی موږ د خپل شرکنا بدعتنا خرافاتنا د صوفیت د غلط افکارنا زمونږ نن نه بعد توبه هغه الحمدلله د شیخ په صف کې ودرېده د ملګري کړه الله رب العالمین او یو منظم تحریک شروع کړل دا هغه تحریک برکتو چې هغه لانجې هغه څلور مسلې چې هغه کومې مناظرې به شروع په حرم کې ختم شو یو مصلی الحمدلله دا قائم شو اوس پورې را روانه ستاسو څه خیال دی دا ته چې لاړ شې خو په ارام حج وکړي نه جګړه شته او نه لانجه شته دی او نه بد اخلاقي شته دی بس خاموشۍ سره په یو امام پسې ودرېږي او مونځ وکړي بیا راوځي د حرم نه ښه ښکلی حج او عمره وکړي دا چې اوس هم هغه څلور مسلې وې ستا به ملاس او سر خپې مات وې چې واپس راتللې ځکه هلته به ټول جګړې او ډغرې وې او زما به مې او د بل به مې ځکه چې بل څه خو به نه وې ما به ویل دی ما پسې مونځ نه کېږي بل په ده پسې نه کېږي ځکه په هغه وخت کې تاریخ هم دقه و چې یو کس به راغی حنفي به او پته به ورته نه وه او خطایې کې به د شافعي امام پسې ودرېده په مانځه کې نو چې هغه به ویل والضالین نو د یې شاته به آمین کنځلې به شروع کړي زر به سپ نه ورته وایي داسې په غلط سړي پسې ولاړ یم خطا شومه دا لانجې وي دا بحثونه دا جګړې وي نو چې دا اوس زمونږ دلته په دې خپل علاقو کې به د جومات کې ګزاره نه کېږي او دلته دا کم لانجې موږ جوړې کړي هلته به نه وې هلته به وې خو دا الحمدلله دا هغه ښکلي تحریک د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا هغه مزیدار اصلاحي تحریک دا هغې الله رب العالمین دا صله ټول امت مسلمه ته ورکړه دا دلالت کوي د هغه په اخلاص باندې دا دلالت کوي د دغه شخصیت په تقوا باندې دا دلالت کوي د هغه د زړه په هغه درد باندې چې د هغه په زړه کې یو درد و چې دا امت یو شي توحید باندې راشي سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوونکي شي دې امت نه شرک ختم شي بدعات ته رخصت شي او دا د تصوف غلط او باطل افکار دا د دوی نه ختم شي د هغه په زړه کې یو درد و درد ځکه الله دونه وجود ورکړ که نه تاریخ چې وګورئ ابتدا کې سخت مشکلات ورته راغلل پلار یې خلاف شو په یو موقع کې کله چې امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په خپل علاقه کې دعوت شروع کو او دا ټول غلط عقیدو والا مولیان او دا ټول خلاف راوچت شو قومونه قبایل ځکه هم غلط عقیدو والا نو پلار ورته ویل بچی وایي خبره خو ستا صحیح ده واختصرا هم دغه مسله بیانو
خو تا دونه زور ورکو دې خبرې له ټول خلک دې وپارول حالات خرابېږي ته لږ په قلاره شه لږ غوندې حوصله وکړه لږ دا دعوت په قلاره کړه هغه ویل نه ما دې ته ملا تړلې ده ما خپل ژوند دې ته وقف کړی دی حتی چې داسې یو وخت راغو چې خپل والد صاحب ته کډه وکړله او دغه عیني علاقه پرېښوده او حریم الله په نوم یو علاقه د هغې ته د پلار لاړو هجرت یې وکړو او دی بیا په خپل علاقه کې پاتې او خپل دعوت یې کوو کلک لګ یو درس به کوو قرآن حدیث کوم ځای ته به چې تلو د الله کتاب به بیان او قرآن درس به د حدیثو درس به د دلایلو یو باران به د په بیان کې خلک به حیرانېده کله به یو دم راغو په یو چوک کې به ودرېده په لاره کې به ودرېده میله به لګېدلې وه هلته به ودرېده دومره یو عجیبه درد و د انسان په دې زړه کې او تقریر به شروع بیان به شروع کړو وهل ټکول لانجی او قسمه قسم مصیبتونه دا پرې راغلي دي او د الله رب العالمین د دینه دعوت نه دی پرېښی حتی چې الله رب العالمین داسې یو وخت راوست چې هغه جزیرة العرب چې پای کې دا مختلف قسم شرکیات او گمراهین روانې وي الله رب العالمین بیرته هغه توحید نظام قائم کړ الحمدلله نن ته وګوره سعودي ته لاړ شي خلک وایي کنه خلک ډېر قصې عرب داسې دي او عرب داسې دي زه دا وایم چې دا عرب ډېر بېکاره شي کنه ګناه ته هم ګناه وایو ټیک د بعضې خلکو سینماګانې جوړې شي موږ هم تایید نه کوو ښه کار نه دی سینما جوړي یا بل یو غلط کار کوي غلط خو غلط دي خو په ټول عربو کې چې وګرځم چې کور په کور هم سینما شي کنه نو ټیک دا ګناه ده خو د شرک عمره ګناه ده تاسو ته شرک خو نه دی کنه چې څوک سینما ته ځي فلم ګوري هم وایي زه ګناهګار یم تا ته دا کله هم نه وایي زه جایز کار کوم ستا په دې ملک کې چې دا کوڅه په کوڅه دربارونه دي او دا په څلورو ته خلک ور پراته دي دې ته دوی ثواب وایي که ګناه وایي ستا په ملک کې شرک کېږي د ثواب په نوم باندې هلته دا شی نشته کوڅه په کوڅه د هر کلي جدا جدا بابا پروت دی د هر کلي جدا جدا دربار دی هلته نظرونه او شکرانې وړلی کېږي د هغې نه د خیر او د شر توقعات تړلی کېږي په کومه ځمکه چې شرک کېږي دا مبغوضترینه ځمکه د الله په نسبت یاد ساته دا د الله په نسبت مبغوضترینه ځمکه ده ته ځان داسې اوچت کړې چې زه ډېر اوچت سړی او هغه داسې ښکته خلک دي هغه چې هر څومره بېکاره شي پښتنو متل کړی چې غوښه ډېره م وسوځي پیتی نه ښي بیا هم هغه خلکو کې په ټولو عربو کې وګرځه شرکي دربار نشته داسې پیر به ونه ګوري چې چا کې دا جرت پیدا شي په یو ځای کې ناست دي خلکو ته جنازه وي هلئ شا به زما لاس نیوکه کوئ او زما مریدان شئ او حلقې لګولي او د ذکر په نوم باندې بازینګړی اړی او دا کومې لوبې چې کېږي دا دې شروع یا دې چېرته عرسونه کېږي یا دې چېرته عید میلاد النبي کېږي یا دې دا لوبې کېږي لکه دا محرم کې چې دلته کومې کېږي یا دې څوک صحابو ته کنځلو کې نعوذ بالله په ټول سعودي کې خو دې داسې یو کس پیدا شي او هغه کې دا جرأت پیدا شي او دې خو دې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې خلک ولا وکړي بیا به ورته پته ولګي دلته خو په اسلام آباد کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کافر ویلی شو نعوذ بالله او جاس تیار و بار ملک ته وتښتېدو سړی عجیبه ده معاویه رضی الله عنه ته د کراچۍ په ځمکه په ښکاره اجتماع کې چینل له ټي وي لګېدلی دی او هغه ته ګمراه او ملعون ویلی شو لعنتونه پې ویلی کېږي په صحابه ته خو لاړ شه سعودي کې خلک ولا وکړه ته یو صحابي پسې خلک ولا وکړه پته دې ولګېږي ته خو د شرک خبرې وکړه پته دې ولګي ته خو یو بدعت خور که انجام نه به دې خبر نه یي دې وجې نه موږ دا وایو الحمدلله دا د الله فضل دی دې وخت کې چې هغه د شیخ د تحریک او د هغه اصلاحي دعوت اثرات اوس هم الحمدلله برقرار دي او دا چې کومې شته فتنې راځي وخت په وخت موږ دعا کوو الله نه یالله فتنې ختمې کړه چې دا ځمکه د هر قسم ګناهونو نه پاکه وي ځکه بهترینه ځمکه ده څنګه چې د شرک نه پاکه ده څنګه چې د بدعاتو نه پاکه ده یا الله چې دا کوم منکرات پکې راځي او یا را روان دي یا خطره ده یا الله د دې نه محفوظ کړه یا الله دا دعا به ورته کوو دې وجې نه زما محترم ورونو ما دا خبره دې لپاره وکړله چې ډېرو خلکو ذهنونه دي کې هغه خلک یې خرابوي څوک را لګېږي دې زمانه کې د ماښام خاپیرکان را لګېږي په امام ابن تیمیه رحمت الله علیه باندې اعتراضات کوي امام ابن تیمیه رحمت الله علیه ته پیژنې که نه پیژنې د اتمې صدۍ مجدد دی هغه
امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د قلم خاوند یوازې نه دی، هغه د توري خاوند مو. هغه تاتاریان چې کله په اسلامي حکومتونو حمله شروع کړي او مسلمانانو سره دونه ختم شو چې ټول دا فیصله وکړه نو کېدې شي دا یاجوج ماجوج یې مقابله نشي کېدی، بس تخته خوریم. دا واحد دغه زمریو امام ابن تیمیه رحمه الله چې خلکو تل دا انسانان دي، خلکو استاسو بشن انسانان ولې تی تخته د دې مقابله وکړه دا کافر دي. دا موبایل نه چا دی، دا کافر دي او په مسلمانانو پسې را پاسې دي ودرېږي او ته مقابله ته. هغه امام ابن تیمیه رحمه الله دغه د غیرت درسونه د امت مسلمه لور کړ. هغه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو عالم وي وزو سناستو یو کسرا اته بیتونه راوړل، اته ابیات سلور شیرونه جوړي او په دې کې د تقدیر په مسله کې یو سوال کړو. په امام تیمیه رحمت الله علیه اعتراض دا سوالات یو يهودي راوړل او په تاریخ کې دالي کې چې هغه زمانه کې یو مولا او عالم سوالات اغلی کړو، خو یو يهودي له ورکړه چې تلاړ شه، هغه ذمي وغه يهودي تلاړ شو امام تیمیه له دا ورکه چې دې اشعار کې دا تقدیر باره کې ما سوال کړی دی جواب راکړه. عالم وي موږ امام تیمیه رحمت الله علیه کاغذ داسې وکتل او اوراق راواخست او قلم او شروع لیکل شروع موږ چې ځکه بس په نثر کې د دې مسلې جواب ورکړي. نثر یعنی چې شعرونه نه یې عام مضمون لیکي. لکه څنګه چې وته وکتل حیران دریان شو ټول مجلس علما چې کوم ناشتو 184 اشعار کې ولا جواب ورکړو. پس کې جواب اشعار کې نثر کې د شعر په مقابل کې شعر ولیکلو، یوصل سلورت یا شعرونه ولیکل او دمر علمي اشعار وای کچرته د دې تشریح شروع شي شرحه نو دوه غټ غټ جلدونه کتابونه بس صرف د یوصل سلورت یا اشعار په تشریح باندې ولګي. تشریح په دوه جلدونو کې کېږي وای کڅوب د دې شرح دا هغه امام ابن تیمیه رحمه الله دغه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فتاور او چتکا تا ته دغه علم اندازه ولګي، تا ته پته ولګي دا څنګه انسان کله چې هغه درس کوو او هغه بیان کوو بس وي تا به ویل چې بس یو باران وریږي لګیا دی د دلایل باران. یو عجیب انسان د جمعې په ورځ به اکثر د قران درس وی کوو، کم چې هغه مین مرکزی د شام او د دمشق جامع مسجد باغی کې باغ وي د قران کریم درس کوو، د الله کتاب به بیان دا رنګه که خطبه به وا دا رنګه دغه درسونه او دغه مواعظ ټول هغه د دلایل نه ډک دي. شاګردانو ته وګوره شاګردانی څنګه دي، دا امام ابن کثیر وګوره، دا امام ابن قیم وګوره، دا امام زهبي وګوره، دا امام مزي وګوره، دا څنګه خلق دي، دا ځان له علم غرونه دي. کتابونه چې ګوره ته مت حیران پاتې شي. عجیب. ما د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه تاریخ کته وای کله چې ما ته مسله مشکله شي او کله چې زه تفسیر ګورم او د یو آیت په تفسیر کې ما ته پریشانی راشي نو وای زه کله کله په دې بس په هغه زمانہ کې وای زه کله کله په یو آیت پسې سل تفسیرونه وګورم. الله اکبر. په یو آیت پسې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې تحقیق کوي نو سل تفاسیر ورپسې مطالعه کوي په یو آیت پسې. د داسې انسان د علم د علمي مقام د هغه اوچت منصب د دې ته اندازه لګي. هر سړی را لګي بس خپل وازه کړي تاسو خو نشته دي یا سړی څومره اندازه کې د دومره غټ شخصیت پسې خپل وازه کړي. ځکه موږ دا وایو دا څومره چې زموږ د امت مشران ائمه سلف علما تیر شوي دي که څوک د دې باره کې غلط لهجه استعمالوي موږ له پکار دي علماء دفاع وکړو. کما خبره چې خطا ده خطا یې موږ پرېږدو. موږ دا نه وایو چې امام محمد بن عبد الوهاب رحمت الله علیه معصوم عن الخطا، نه موږ دا نه وایو چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه معصوم عن الخطا، خطا ته نه شوی کېږي، نه موږ د دین خدمت کړی ده، د توحید دفاع کړی ده او په داسې وخت کې کړی ده چې امت مسلمه کې فتنې خوري وي د شرکیات او د بدعات او د غلطو افکارو د فلاسفه او د متکلمین شبهات خوارو په داسې وخت کې ودرېده او یو عظیم انقلاب برپا کړ. نو په کار دا ده چې موږ او تاسو د داسې علماو د علم نه فایده واخلو او دا کم خلک چې غلطي خبرې کوي د دې موږ جوابونه وکړو په دلیل باندې او دې ته دعوت فکر ورکو.
زموږ په دې باندې زړه خوږي دعوت فکر ورکو چې راشي کتابونه مطالعه کوي. ابل اور زم مکتبو ته لاړم پېښور کې زموږ ملګري څه کتابونه یې پکارو. زمانه مخکې بل مولوي صاحب پنجاب نه راغلی و، نو ډېر غټ پټکې والی او ناست نغه اندازې نه ماته پته ولګېږي کوم ملګري چې ورسره بریلوي مسلک والا و. نو زموږ چې کوم ملګري دي الحدیث ملګري چا چې مکتبه ده شیخ صاحب دې پېژني سربیلن مولوي صاحب دې مکتبه ده غټ ځای دی لوی ای که ناستو کتابونه یې پکارو ډېر کتابونه مولوي صاحب واخېست هغه بریلوي د اټک طرف نه راغلی. نو ما هغه ملګري ته ویل چې مولوي صاحب لاړو ما دا مولوي صاحب څوک دی ویل دا یو بریلوي مسلک سره تعلق ساتي راغلی کتابونه یې اخیستل. نو ما کوم کتابونه یې اخیستل وایي دې خاص دې ځل د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه کتابونو پسې راغلی. ما دا څنګه زه حیران شوم چې دا خلکو په امام ابن تیمیه رحمت الله علیه پسې کنځل کوي ردې بدې وایي او ډېره ګستاخانه لهجه استعمالوي. نو وایي ما ورته وایي دې دغه شان چل شوی دی یو ځل مخکې کتابونو پسې راغلی وایي ما ورته د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب پیش کړو ډېر غلط الفاظ یې ویل. نو دې ځل چې راغی نو ما ورته وخندل چې څنګه چل دی هغه تېز او تا ډېرې ګډې وډې ویلې او دې ځل وایي چې زه د امام ابن تیمیه صاحب کتابونه یې په کار دي هغه وړم. وایي ما ته ویل چې हमें अभी अंदाजा हुआ कि एक बहुत बड़े इमाम और आलिम गुजरे हैं मुझे तो उस पता लगे वही बियारा तवीली چې دی انسان په ناموس رسالت کې ډېر غټ کردار ادا کړی دی چې دا کوم کتاب یې لیکلی الصارم المسلول على شاتم الرسول څوک چې د نبي علیه السلام شان کې ګستاخي کوي دا واجب القتل دی. دې باندې دا د کوم کتاب لیکلی ډېر ناشنا کتاب بل د چې کوم کتاب لیکلی منهاج السنة النبویه د روافضو په رد کې او د صحابه کرام رضی الله عنهم کوم دفاع د انسان کړی دا د امت یو زمری تیر شوی دی دا یو ډېر غیرتي انسان او ډېر اوچت عالم تیر شوی په دې وجه نو سره مینه پیدا شوې ده. اوس به زه د ټول کتابونه اخلم او ګورم موږ یې ضد پرېږدئ ولې ضد کوئ عناد کوئ. یو وخت داسې و موږ ته شیخ صاحب ویلي شیخ عبدالسلام رحمه الله په درس کې به دا قیصه کوله کوم ملګري شاګردان کې د مجلس کې د هغه ناست دي په کراچۍ کې به چې کله افتا کېدله یو کس به مفتي جوړېده په هغه به دا پابندي وه چې ته به د امام ابن تیمیه او د امام ابن القیم رحمه الله کتابونه نه ګورې که مفتي جوړېږي دا مطالعه به نه کړې دا په تا پابندي ده صرف د خپل مسلک یو څو رسالې به ګورې او د دې په رڼا کې به جواب ورکړې. ولې ته پته وه چې امام تیمیه مطالعه کړه ابن قیم بیا خو دا سم دغه اجتهاد درجې ته ور نږدې کېږي بیا څه کوي چې به دې خوا دې خبر پسې ځي بیا خو دلایل د هغې نه اخذ هغه لاره په ده باندې کولاوي. خو اوس الحمدلله موږ د دې خراج تحسین پیش کوو د ښه کار موږ همیشه خیر مقدم کړی. اوس د کراچۍ په مدارسو کې په دارالفتاګانو کې باقاعده د کراچۍ چې کوم علما دي اوس خپلو شاګردانو ته باقاعده دا وصیت کوي چې که صحیح علما صحیح مفتیان جوړېده غواړئ د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه او د ابن قیم صاحب کتابونه مطالعه کړئ. دا زموږ مفتي طارق مسعود صاحب چې کوم دی چې دا په یو مسله کې زموږ اختلاف وي خپل یو ملګري سره زموږ راتلی شي زموږ د یو شیخ سره هم راتلی شي په مسله کې اختلاف د دې معنا دا نه ده چې زموږ دشمني ده. خو دا سړی چې دی په ډېرو مسایلو کې الحمدلله د حق طرف ته تحقیق یې کړی دی موږ یې بعضې کلیپونه واورېده او د ده محبت دی د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه سره د امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د امام ابن القیم رحمه الله او دغه علما چې اوس په کراچۍ کې کم دي باقاعده خپلو شاګردانو ته دا وایي چې وایي د دې ائمو کتابونه مطالعه کړئ دې کې ډېره فایده ده. موږ د دې خیر مقدم کوو موږ راځئ چې دغه شان ته دوه قدمه مخکې لاړ شو تعصبات ختم کړو تنګ نظري ختمه کړو خپله سینه کولاوه کړو د کتاب او سنت منهج دا مونږ قبول کو او په دې به ان شاء الله تعالی دا امت یو کېږي دا یاد ساتئ ان شاء الله تعالی په بله خبره نه یو کېږي قرآن او سنت په منهج به یو کېږو. کومه خبره چې د دې علماو د دې ائمه کرامو د کتاب او سنت په بنیاد ده علی الراس والعین اخلو به او چې کومه خبره خطا ده سره د ادب نه سره د احترام نه هغه به مونږ پرېږدو ځکه دې ټولو ائمه کرامو وصیت دا کړی دی امت ته خپله غاړه خلاصه کړې ده چې مونږ معصوم نه یو کومه خبره چې زموږ صحیح ده هغه واخلئ چې کومه خبره زموږ خطا ده هغه پرېږدئ هغه مه اخلئ. دا ائمه اربعه چې کوم تېر شوي دي امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعي رحمه الله امام مالک رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې اقوال تاسو ګورئ دې اقوال دا د الله اولیاو زم چې دا کومې خبرې ته نقل لی دا په دې دلیل دی چې دا د الله اولیاو ځکه خپله غاړه خلاصه کړې ده چې باقاعده دا ویلي دي چې اذا صح الحديث فهو مذهبي چې کله تا ته صحیح حدیث راغو او ثابت شو صحیح حدیث دغه زما مذهب دی بس خبره ختمه تا ته دا نه دی ویلي چې زما په نوم زما پارټي زما بیل مسلک زما بیل مذهب
دا جوړ کا او پاګه پس راځن نه وې دا صحیح حدیث پس راځه دا زما مذهب. امام ابو حنیفه رحمه الله خپل شاګرد ته امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته وای حکا یا یعقوب خوارشي زما اره خبره ملیکا زنن یو وینا وکم یو قول وکم او سبا لزاغه پریک دما دا غي نظر رجوع کوم ځکه سبا ماته دلیل لا ورسی نو د نن نه خبر نظر رجوع وکم سبا به یو خبره کوم خو خپل رائے به میکړي بل سبا کماته دلیل لا ورسی سبا نه خبر نظر رجوع کوم خپل غاړه خلاص کړي. دا وجه ده چې د امام ابو یوسف رحمه الله د امام محمد رحمه الله چې دا صاحبین ورته وي خاص شاګردان دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په ګڼو مسایلو کې تقریبا 300 کې هغه د خپل امام خبره نه مني. د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے یوي او د صاحبین رائے بلې. فقهاء احناف کتابونه وګورئ شته هغه تقلید نه کړي. امام مالک رحمه الله سره د صحابه په مسله کې بحث راغو د امام ابو یوسف رحمه الله په مدینه کې امام مالک رحمت الله علیه وسلم چې کوم تاسو صاع عراقي ده خلاف ده د صاع د پیمانې نه کومه پیمانه چې نبی علیہ السلام مقرر کړی ده کومه پیمانه چې صحابه کرام رضی الله عنهم د صاع لپاره مقرر کړی ده امام یوسف ته دلیل پیش کړو ده صحابه کرام رضی الله عنهم چې کوم لوخي د صاع پاتې پیمانه هغه نوسی او بچي او نوسی خو موجود هغه هغه پیمانه پیش کړو ده صحابه د نبی علیہ السلام زمانه نه دا پیمانه را روان. امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام سے خپل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رائے پرې خو رجوع وکړه چا متداونل چې لکه هو لاړې گمراه شولې د استاد خبره دې پرې خوستله غیر مقلد شولې هو تقلید دې پرې خو دا خو ته نه دی دا زموږ د خلکو غلط سوچ دی زموږ د خلکو هغه خطایی ده دا زمونږ غلط سوچ دی چې موږ داسې یو غلط فکر جوړ کړی او د تعصب ښکار شوی ټیم زما ختم دی الغرض مقصد مې دا دی موږ او تاسو له پکار دا ده چې خپ عدل په انصاف باندې د قران او حدیث دی منهج باندې صحیح ځان پوي کو او په کار مونږ تاسو له دا څنګه چې دا مدرسه ده داسې مدارس د کتاب او سنت په بنیاد دا مونږ قائم کو الحمدلله دلته د الکانو لپاره ترتیب جوړ دی د خويندو لپاره هم ترتیب جوړ دی کوم دا غواړو چې دا روان کم دور دی موجوده کمی فتنې دي دین زمونږ دا روان نسل دا زمونږ بچي دا محفوظ شي د دې فتنونه نو په کار دار چې موږ د مدارسو طرف ته متوجي شو او خپل بچي هغه د مدارسو کې داخل کو په کار دار چې څومره ملګری تناستي هر یو کس دا عزم کوي چې کم از کم په بچو کې یو کس دا عالم جوړو صحیح ان شاء الله تعالی. څنګه आवाज ډیر کمزور راغی په کور کې یو کس کم از کم دا عالم جوړ کې ان شاء الله تعالی صحیح ده کنه ان شاء الله تعالی. الله رب العالمین ستاسو مال کې اهل کې برکت اچي او څومره کسان چې خواوشا دي علاقو دي د سواد دي داسې مدارس داسې جامعات دي سره خپل هر قسم تعاون کوي مالی جانی وقتی تعاون دا سره جاری ساتي. الله رب العالمین دې زموږ یو څو ماته ګوډه خبره په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله زموږ تاسو ته د حاضری او ناس ته قبول کړي او کومه خطای شي الله دې موږ معاف کړي او الله رب العالمین دې دا ټول امت مسلمه په قران او حدیث باندې یو کړي او دا فرقه پرستی او دا مسلک پرستی او دا تنگ نظرین دې الله رب العالمین زموږ د معاشرین ختم کړي. الله رب العالمین دې ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان قائم کړي. الله رب العالمین المسلمانانو بدمنی ختم کړي. الله رب العالمین مسلمانانو غربت ختم کړي او الله رب العالمین دې هغه فتنې چې دا اوس کومه لګیا دي منګور ورس پورز دا فتنې دې الله رب العالمین مسلمانانو په خپل فضل او کرم باندې ختم کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر